أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. زي ما القاري دوست محمد بیا تاسو ته مخاطب دا میاشت د ربیع الاول میاشته د دې په مناسبت سره به زه یو څو چند گزارشات ستاسو مخکې پیش کړم. رب العالمین محبوب علیه السلام دی دنیا ته رحمت را لېږلی، خو آیا دا رحمت د انسانانو د پاره دی، مسلمانانو د پاره دی، که د کافرو د پاره دی؟ نه، صیغې د جمع راوستې ده چې محبوب علیه السلام د تمام عالم اسلام او د تمام انسانیت د پاره، بلکې د حیواناتو د پاره، بلکې د پرندگانو د پاره، د هر څه د پاره قید و جهاد دی دنیا ته رحمتا للعالمین راستور شوی دی. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته تشریف اوری نه ده کړې، نو په دغه زمانه کې په دغه وخت کې د جهالت دور داسې و چې خلکو به خپله لوړه ژوندۍ خښولې، یعنی دومره تیارې وې، دومره تیارو کې خلک پراته دی چې خپله لور به یې نه پېژندله، خپله خور به یې نه پېژندله، خپله مور به یې نه پېژندله. دا برکات دا د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې نن خلک خپله خور پېژني، خلق مور پیجنی، خلق د خور حق پیجنی، خلق د مور حق پیجنی، خلق د رور حق پیجنی، خلق د گاونډي حق پیجنی. دا وجه صدا دا د عقاید و جهاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف اوری کړی وه. دا د هغې برکات. کله چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف اوری وکړله، په بیت الله شریف کې 300 بوتان دا بالکل را نسکور شو. کله چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف اوری وکړله، نو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رنبنی خبر سوا الله اکبر. دویم کرت آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز کئی، یعنی دویم خبر کئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آقای نامدار مور بی بی فرمائی، وی مادا چی کل معصوم بچے پیدا شوک دخلی مبارک نائی دا سی خیست الفاظ رو بس چی اللہ اکبر. دویم کرت آقای نامدار محمد رسول اللہ فرمائی اللہم اغفر لی امتی امتی. آقای نامدار دی امت دا پارائی دعاگانی پا دغا وقت کم غوختی دی. آقای نامدار چکلائی دا دنیا نا پردکیگی، دغا وقت کم آقای نامدار فرمائی اللہم اغفر لی امتی امتی. دا امتی آواز کئی، دا امت غم ور سره دی. آقای نامدار دنیا تراغے نو دا رڼا دی دنیا تراغلا، جان پہچان پیدا شو، د لور خور آغا قدر پیدا شو. نو کله چې به انسان بیبی پیدا شوله، یعنی واده به وکړو، بیبی به وشوله جوړه شوه،
او هغه به کونډه شوه نو په کلونو به هغې له خلک خواله نه راتله لیکن چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړو زما او ستا د خویندو میندو قدر پیدا شو صرف دومره قدر کار وشو چې عدت ورته ویلی شي 4 میاشتې 10 ورځې به دا زنانه پرده کوي عدت به تیروي د هغه چا نه چې څومره د دې د خاوند خپلوان او رشته داران عزتمندو آقای نامدار دی دنیا ته تشریف وړي هم په دې میاشت کې کړې ده په ربیع الاول میاشت کې بر وفات چې ورته څوک ویلی شي آقای نامدار پیدا شویم دی او د دنیا نه پرده شویم دی دا ډیره د خوشحالۍ مقام دی لیکن آقای نامدار چې د دنیا نه رخصتېږي نو تمام صحابه کرام هغې په ژړا شول چغې شروع کړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوی صحابي هغه هستي هغه هم په ژړا شو عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنه توره را بهر کړه دومره په جوش سره په ژړا شو اواز کوي چې ای مخلوقای اے د آقای نامدار امتیانو یاد ساتئ کچا ویل چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې دنیا نه لاړ سر به د تنې نه جدا کمال لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له الله پاک ډېره پوهه ورکړې وه مشر صحابي دی هغه تقریر شروع کړو خطبه ولوستله او وی فرمایل چې ای صحابو ای زما ملګرو مونږ چې د چا عبادت کوو هغه مونږ د الله عبادت کوو الله پاک هغه حی لا یموت دی هغه له مرګ نشته رب العالمین با ابد الابدا زندگی وی یعنی زنده بوي هغه نه مرګ شته نه بیماری شته ابو بکر صاحب چې کله دا خطاب وکړو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه حبسه وزلې وشوله یعنی زړه ته اطمینان ملاو شو سکون ورته ملاو شو او بیا وفرمایل چې ای صحابه قرآن وګورئ رب العالمین فرمائی انک میت و انهم میتون اے زما محبوب پیغمبرای تبم د دې دنیا نه رخصتېږي ستا تمام صحابه کرام ستا تمام امتیان هغه به د دنیا نه رحلت کوي یعنی موږ او تاسو به هم د دې دنیا نه ځو عرض می دا کولو چې دی دنیا ته آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړي په دې میاشت د ربیع الاول کې کړې ده دا د خوشحالۍ مقام هم دی لیکن د خفګان مقام هم دی ځکه آقای نامدار د دې دنیا نه تشریف وړي کړې ده رب العالمین دی منګ او تاسو له داسې طاقت راکړي چې منګ او تاسو د عقایدو جهاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع آقای نامدار دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی نو کله به دغه خلکو به صحابه کرامو چې ورته نن ویلی کېږي دوی په داسې تیاره کې پراته دي چې آقای نامدار لا نه دی راغلی یو صاحب راغی او هغه آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زندګۍ یو واقعه بیانوي چې یا رسول الله فداک ابي و امي مور او پلار دي زمونږ ستانه قربان شي مونږ تاسو ته یو واقعه ذکر کوو تاسو دنیا ته لا تشریف نه راوړئ موږ دومره تیاره کې پراته وو چې زه یو ځلې په خپل
روان ما او زما یو معصومه بچی پیدا شوه یا رسول الله آقای نامدار محمد رسول الله ته دغه صحابي واقعه بیانوي انشاءالله که الله پاک مال زندگی را کړله او وخت راغی نو مخکې به دا واقعه انشاءالله تاسو ته بوزم چې دې صحابي آقای نامدار ته د خپلې زندګۍ چې آقای دو جهان لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې دغه خلکو به څه ګذران کولو دا واقعه به انشاءالله په بل یوټیوب چینل کې به تاسو ته په بله ذکر کوم تاسو به انشاءالله ټول بیا واورئ